روانی ورکی ای وسایل و شیعه کتاب بنیاد باندیا ورکی اگر څنګه اصول کفی ده نور کتابونه دي وسایل و شیعه ده داغه ټولای لوړ وو شام ته شام کې د عیسایانو عالمانو ولیدل او خلکو بخپل عالمانو ته سجده کوله نه دوی خپل مانځو کې ویله چې افضل مخلوق د کائنات محمد مصطفی ساته چکله دغه عیسایان اخپل عالمانو ته سجده کوي نو مو ویلي رسول الله ته سجده ویلي نه وکړو په کار دی مخبل رسول الله ته سجده وکړو دوی راغلل او ته دا یا رسول الله شام کې مې عیسایان ولیدل هغوی د خپل عالمانو ته سجده کوي یا رسول الله مو غواړو ته سجده وکړو که صاحب پیغمبر افضل ذات بچتا نه افضل المرسلین افضل الانبیاء ده خاتم النبیین ده مغوړو ته سجده وکړو پیغمبر د څه تکو که خدای نه علاوه خدای نه چوته سجده جایز وي ما بو خذ ته ویل څه خپل میړو ته سجده وکړو لا یجوز لاحد اچ ته د اجازه نشته چوته سجده وکي سوا د پروردگار متعال دا څه مطلب د پیغمبر مو ته عزت څه مو ته کله سجده نه کیږي به چوته سجده نه دی جایز معنی ده ځنه کسان به دا دلیل ورکوي چې قرآن کې آدم علیه السلام ته ویلې سجده شوې ده په کار دی د سچایي نه خپله مطلب خالي به امامانو څه ضرورت دی ای تفسیر په خپله کوي که امامان به کوي امام علیه السلام یی آدم ته سجده نه الله ته سجده شوې ده آدم به اونونه قبله وه یا یوسف علیه السلام ته سجده نه ده شوې د یوسف وړونو او حضرت یعقوب الله ته سجده وکړه چې خدایا ایتا شکر چې ما زوی یوسف ته دا مقام ورکړی دی وخروا له سجدا عربی ټکی دی چې انہوں نے اللہ کو سجدہ کیا یوسف کی خاطر د چا ته سجده شوه یوسف ته شوه که خدای ته شوه خدای ته شوه یوسف واجب نه ځکه مو مجتهدین یی چې کله مولا حسین زیارت سوی ټنډه څه کېږده وي تاسې الله ته شکر سجده وکړو چې خدای شکر چې حسین زیارت درته نصیب کو دا دی په کور دا شی مو تاسې ذهن کې وي چې دا اغلال دا د غلامۍ زنجیرونه دا د حریات هغه بهترین درس مو در کړی دغه رسول الله را کړی دی لذا دا عظیم نبوت چې جهانی عالمي انساني اقدار باندې مشتمل ایدی ستلی د پاره پیغمبر اندسې نه پرېږلو نظام اماماتی مترک کړل چې امام نبوت کا ستایشي کسا امامات نه مراد نوې نظام نه دی دا ځوانانو لپاره خصوصا نه څو وخت سوشل میډیا کې د سوال ډیر تیزه سره گردش کوي چې کېدای شي بیا راشي تاسې کنفیوز وي چې ختم نبوت مراد پیغمبر اور سبل پیغمبر دین کامل شریعت کامل قرآن اور سبل کتاب نه رسی د امامات به څه ضرورت ده تاسې ذوق شته څه